بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو د منصوباتو اخیری درس دی. په 12 نمبر منصوب اسم کې مستثنا کې لګیو ډیر باسم پکې وکړو. نن د مستثنا اخیری درس دی. ان شاء الله دې درس نه پس بیا په نورو درسونو کې مجرورات شروع کیږي. نو په دې درس کې به ان شاء الله نن د غیر باره کې لږ غونته کې اضافي خبرې کوو. دا فایده یې لیکلې موږ له اخره کې درس کې راغلی دا فایده راکړې. وایي دا لفظ غیره دا غیره کم لفظ چې دی دا لفظ غیره په اصل کې د صفت دپاره مقرر شوی. دا چې دی د ده نه پس دا مضاف وي د نه پس مضاف الیه وي. دا مضاف و مضاف الیه دا صفت جوړیږي. ټیک شوه. نو دا لفظ غیره په اصل کې د صفت دپاره مقرر شوی، یعنی هلته به یې لیکلي وضع کړی شوی دی، وضع کیا گیا. نو هغه وضع معنا نه مقرر شوی جوړ شوی دی. نو دا لفظ غیره په اصل کې د صفت دپاره جوړ شوی دی، یا د صفت دپاره مقرر شوی دی، یا د صفت دپاره وضع کړی شوی دی، یعنی جوړ شوی دی. خو کله کله د استثناء دپاره هم راځي. د استثناء دپاره راځي. حروف استثناء ما تاسو ته لیکلي وو په دې دا چې کله 12 نمبر مستثنا شروع کړو نو په دې کې بیا 8 حروف استثناء ویلو. په هغه حروف استثناء کې یو دا غیر حرف استثناء هم دی. نو دا غیر په اصل کې د صفت دپاره جوړ شوی دی، دا د صفت دپاره مقرر دی. خو کله کله دا د استثناء په ځای باندې هم استعمالیږي، د استثناء دپاره استعمالیږي. همدغه شان الا نه دی. دا الا حرف استثناء دا د استثناء لپاره موضوع معنا د مقرر شوی جوړ شوی دی. دا الا د استثناء لپاره جوړ دی. دا الا دا د استثناء لپاره مقرر کړی شوی دی. خو کله دا د صفت لپاره هم استعمالیږي، لکه څنګه چې دا غیر د صفت لپاره دی. ټیک شوه. دا د صفت دپاره دی، خو کله د استثناء دپاره راځي. استثناء دپاره. ټیک شوه. او دا الا د استثناء دپاره دی، خو کله د صفت دپاره راځي. کله د صفت دپاره راځي. ټیک شوه. لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما اگر که په دې دوانو کې وي، یعنی هما نه مراد ځمکه او اسمان دی. اگر په دې دوانه که چېرته په دې دوانو کې وي، یعنی په دې ځمکه او اسمان کې وي آلهة نور خدایان. دا آلهة د اله جمع ده، نور خدایان. الا الله مگر الله تعالی نه وي لفسدتا. نو په دې ځمکه او اسمان کې به فساد خور شوی او دا نظام به درهم برهن شوی. که داسې معنه دې واغېسته نو ځان دې کفر ته ورسو. ټیک شوه. دلته دا الا نه دی، الا دا د غیره په معنه کې دی. دا الا الله معنه ده غیر الله. الا الله معنی سره غیر الله. د دې مطلب معنی دا شوله د دې نه مخکې داسې وه وایي که چېرته په دې ځمکه او اسمان کې نور خدایان وي د الله پاک نه علاوه، د الله نه علاوه نور خدایان وي، نو په ځمکه او اسمان دا نظام به درهم برهم شوی وي. خو نور خدایان نشته، صرف یو الله دی. غیر الله یعنی د الله نه بغیر. د الله نه بغیر که نور خدایان وي نو د ځمکه او اسمان نظام به ختم شوی وي، دا به درهم برهم و فساد به په کې هر وختي. خو د الله پاک نه علاوه نور خدایان نشته دی. نو ځکه د ځمکې او اسمانونو نظام قایم او دایم دی، بالکل صحیح سلامت دی. نو دلته وایي لو کانه که چېرته وی فیهما په دې ځمکه او اسمان کې آلهة نور خدایان. او که د الا معنی دې خپله وکړه که نه، خپله معنی دې وکړه نو بیا به دې معنی دې غلطه کړه. الا الله مگر الله تعالی نه وی. د دې مطلب دا دی که چېرته په دې ځمکه او اسمان کې نور خدایان وی او الله الا الله مگر الله تعالی نه وی لفسدتا، نو په ځمکه او اسمان کې به فساد وی. ټیک شوه. مطلب یې دا دی چې نور خدایان هم دي خو الله هم ورسره دی. نو دا خو د شرک وکړو که د الا معنی دې خپله واغسته. دلته دا الا معنی خپله نه ده، دا الا دلته د غیره په معنی کې استعمال دی. دلته د الا معنی ده غیر الله. نو دا به داسې ویل کېږي، دا داسې دی لو کان فیهما آلهة غیر الله لفسدتا. الا الله یعنی غیر الله لفسدتا. که د الله پاک نه علاوه په ځمکه او اسمانونو کې نور خدایان وي، که د الله پاک نه بغیر په ځمکه او اسمانونو کې نور خدایان وي نو دا نظام به درهم برهم شوی وي. په ځمکه او اسمانونو کې به فسادونه
ٹھیک شو خو نشته دی د الله پاک نه علاوه بل خدای نشته دی په ځمکه او اسمانونو کې نور خدایان نشته نو ځکه د ځمکه اسمانونو نظام قایم دایم دی نو ګورئ دقه هلته کې دا الا الله چې دی الا الله دا الا چې دلته دی که نه دا د غیر په معنی استعمال دی نو دا د دې ترکیب داسې کېږي دا لو چې دی لو معنی دا دې ته د شرط دپاره وایي لفظ شرط برای شرط دا داسې ویلی کېږي کانا فعل ناقص فعل ناقص ٹھیک شو فی حرف جر دے او دا ہما مجرور دے ٹھیک شو نو دا جار مجرور دا دا فعل ناقص متعلق شو آلہۃ موصوف دے موصوف دا آلہۃ موصوف دے الا اللہ که دا دوانا یو اخلی نو دا الا اللہ دا ورلا صفت شو دا ورلا صفت شو خو که دا الا نره دا د غیر په معنی کې اخلی نو دا غیر مضاف دی او دا الله دا مضاف الیه دی نو دا مضاف او مضاف الیه دا صفت شو نو دا موصوف او صفت دا د فعل ناقص نو دا د فعل د خپل متعلق او د دې صفت سره موصوف صفت سره دا شرط شو دا شرط شو او دا لام چې دی دا لام دا د جزا دپاره دی د جزا دپاره او فسدتا دا فسدتا فعل او فاعل دی فعل او فاعل فعل فاعل نو دا فعل او فاعل دا جزا شوه نو دا شرط او جزا جمله جزائیه جمله شرطیه ٹھیک شو هم دغه شان لا اله الا الله اے دلته کوم دا الا چې نه دی الا دا الا چې دی دام د غیرو په معنی کې دی دا لا اله الا الله اے لا اله غیر الله لا اله غیر الله نو دا لا لا چې دی دا لای نفی ده لای نفی جنس ده لای نفی جنس دا اله چې دی دا موصوف شو او دا الا الله دواړه د صفت واغستو صفت نو دغه ورله صفت شو او که دا الا د غیره په معنی کې واغستو غیر الله غیر الله یا غیر الله نو دا غیر مضاف مضاف الیه دا صفت شو نو دا موصوف صفت دا د لای نفی جنس اسم شو اسم او موجود لا اله الا الله موجود دا موجود ورلا محذوف دا ورلا خبر رو باسا نو دا لای نفی جنس د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوا اسمیه خبریه ٹھیک شو جی نو تا ته وای دا لفظ غیره په اصل کې د صفت دپاره جوړ شوی دی خو کله کله دا د استثناء په ځای استعمالیږي او دقه شان الا دا د استثناء دپاره جوړ شوی خو کله کله د صفت دپاره استعمالیږي نو دا دواړه الا او غیره د یو بل په ځای کله کله استعمالیږي هر وخت نه لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي لو کان فیهما آلهة که چېرته په دې ځمکو اسمانونو کې نور خدایان وی الا الله مگر الله تعالی نه وی معنی بیا داسې راځي خو داسې نه غیر الله سوا د الله نه د الله نه بغیر که نور خدایان وی لفسدتا نو ځمکې اسمانونو نظام به درهم برهم شوی وی یعنې ځمکه اسمانونو کې به هر وخت فساد و همدغه شان لا اله الا الله نشته دی لایق د عبادت نشته دی بل اله بل اله نشته غیر الله بغیر د الله نه غیر الله الا الله معنی بغیر د الله نه ٹھیک شو نو دا د منصوباتو درس مکمل شو د 12 منصوبات پورا شو 8 مرفوعات پورا شوي او ان شاء الله دینه پس بیا 2 مجرورات دي مجرورات صرف او 2 دي صرف 2 دي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام